أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دې رکوع کې مخکې رکوع کې د بني اسرائیلو باندې چې الله پاک کوم انعامات کړیو هغه او دغه چې کوم قبائح هغه اجمالا ذکرو مختصر ذکرو صرف اشاره وت الله پاک کړی و او په دې رکوع کې تر هغه اخیری سپاره پورې د دې سپاره تر اخره پورې دې کې د بني اسرائیلو باندې چې الله پاک جل جلاله کوم انعامات کړیو نو هغه په تفصیلا ذکر دي او بیا چې د دې کوم قبائح او غلط عادتونه نو هغه په دې کې تفصیلا ذکر دي. نو دې کې الله پاک جل جلاله فرمایي بیا او دا خطاب په دې سوره بقره کې درې پیری دي. لومبه رکوع کې یا بني اسرائیل سره خطاب دی او بیا چې کوم دې په دې رکوع کې په یا بني اسرائیل سره خطاب دی او بیا ورستو د سپاره په اخر کې په یا بني اسرائیل سره خطاب. نو الله پاک فرمایي یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ تاسو نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې وانی فضلتکم او بشک هم ما فضیلت درکړې د تاسو ته علی العالمین په عالمونو باندې. نو الله پاک جل جلاله دې ته چې کوم دی نعمتونه بهم کړیو او فضیلت یې ورته ورکړیو په ټولو عالمونو باندې. نو د عالمین نه مراد په ټولو عالمونو نه مراد چې کوم دی دا دی چې په دغه زمانه کې څومره قومونه اوسېدل نو په هغې ورته الله پاک فضیلت ورکړی. په نبي علیه السلام ورته الله پاک فضیلت نه دی ورکړی ځکه چې نبي علیه السلام ته الله پاک فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو بهترین امت یې بهترین امت. نو دی په خپل زمانه کې چې په هغه زمانه کې څومره خلک پاتې کېدل نو په هغې ورته الله پاک جل جلاله فضیلت ورکړی. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا تاسو یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې ډېر شي نعمتونه په الله کړیو. 4,000 پیغمبرانو په بني اسرائیلو کې راغلي دا یو لوی نعمت دی چې یو پیغمبر په یو خاندان کې راشي هغه دپاره دا لوی د فضیلت او د شرافت خبره ده. نو 4,000 او بعضې روایتونو کې 70,000 انبیا علیهم السلام الله پاک په بني اسرائیلو کې رالیږلي او دغه رنګې بادشاهتونه ورته الله ورکړي. داود علیه السلام دا پیغمبر مو بادشاه مو دغه رنګې سلیمان علیه السلام پیغمبر مو بادشاه مو حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر مو بادشاه مو. نو دا نعمتونه به الله پاک کړي او د دې سره سره ول الله پاک چې کوم من او سلوا ورکړي و د فرعون نه نجات ورکړي دا ډول نعمتونه به الله پاک کړي. نو الله پاک ودوی زما هغه نعمتونه یاد کړي او دا غي په نتیجه کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. نو الله پاک فرمایي یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا تاسو یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې وانی فضلتکم او بشک هم ما فضیلت درکړې دي تاسو ته علی العالمین په عالمونو باندې. هغه زمانه کې کوم خلکو په هغې ورته الله پاک فضیلت ورکړی نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او د نبی علیه السلام امت له الله په ټولو امتونو باندې فضیلت ورکړی دی. دوره فضیلت ول الله ورکړی دی چې په مخکني امتونو کې څومره لوی لوی بزرګان تیر شوي دي نوی تر کمې پورې شي د نبی علیه السلام د امت هغه فاسقان او فاجران جنت ته نوي داخل شوي تر هغې پورې د هغې زمانو د مخکې زمانو د مخکې پیغمبرانو امتونو چې کوم اولیا دي هغې جنت ته نشي داخلېدي. د مخکې امتونو چې کوم اولیا دي او 500 کاله او 600 کاله عبادت یې کړی دی نو هغې تر هغې پورې جنت ته نشي داخلېدی تر څو چې د نبي علیه السلام د امت هغه ګنهګاران جنت ته نوي داخل شوي. دومره فضیلت په الله پاک ورکړی دی. نو دلته کې د علی العالمین نه مراد د هغه زمانې چې کوم خلکو په هغې الله پاک جل جلاله بني اسرائیل ته فضیلت ورکړی.
اوس الله پاک فرمایي واتقوا او یریږئ یوما د هغې ورځې د عذاب نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ څیز لومبی نفس مسلمان ته مراد دی چې مسلمان به په کار نه راځي د کافر د لومبي نفس نه مسلمان مراد دی د دویم نفس نه کافر مراد دی واتقوا او یریږئ تاسو یوما د هغې ورځې د عذاب نه ان د قیامت تر ورځې د عذاب نه او یریږئ لا تجزي چې نه به په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ څیز د هیڅ څیز په کار به نه راځي ولا یقبل او نه به شي قبلولی منها د دې نفس نه شفاعة سفارش به هم نه قبلیږي ولا یؤخذ او نه به شي اخیستلی منها د دغې نفس نه عدل څه فدیه څه جرمانه ولا هم ینصرون او نه به د دې مدد کولی شي دنیا کې چې یو کس باندې جیل وخیږي حوالات ته لړ شي جیل ته لړ شي پس جرم کې لړ شي نو د هغه د ازادۍ دپاره څلور طریقې دي یا دا چې څوک په لړ شي د ضمانت په وکړي دا کس به د ده ضمانت وکړي زه د ضامن یم دی که چېرته واپس را نغی نو زه د ده ذموار یم زه به د په ځای باندې جیل ته ځم نو دا کس ته یوې شپې دوه شپو دپاره د جیل نه راخلاص کړي یوه دا طریقه ده دویمه دا چې یو معزز سړی ام پی ای ام ان ای یو وزیر لړ شي او هغه سفارش وکړي چې دا سما سړی دی پرېږده نو په هغه سفارش باندې دی خلاص شي او درېیمه طریقه دا ده چې دی جرمانه ادا کړي په ده باندې پرچه شوي او عدالت ته حاضر شي نو دی جرمانه ورکړي په هغه جرمانه باندې خپل ځان راخلاص کړي او څلورمه طریقه دا ده چې د ده خانداني زور وي نو خلک ورسره میلو شي جلسې او جلسونه وکړي په زور چې کوم دی د عدالت نه یا چې کوم دی د تانې تحصیل نه راخلاص کړي نو دا څلور طریقې دي او د دې څلورو طریقو نفي الله پاک کړی چې دا څلور طریقې به په قیامت کې به د څلورو واړو طریقو سره څوک نشي خلاصېدی دا څلور واړه طریقې الله پاک باطلې کړي دي چې په قیامت کې به د څلورو واړو طریقو مجرم د جهنم نه نشي خلاصېدی ړومبی غوږ کېدی واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې د عذاب نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا په هېڅ په کار به نه راځي مطلب مسلمان دې کو دا ووایي چې زما دا نیکۍ واله او زما د نیکو په دې بدله کې دا کافر د جهنم نه را آزاد کړم داسې به نه کېږي الله داسې نه کوي هو مسلمان د مسلمان دپاره سفارش کولی شي خو مسلمان د کافر دپاره دا سفارش نشي کولی که دوی ویلي خدای پاکه زما دا نیکۍ واخله او دا کافر را آزاد کړي زما ملګری دی زما ډېر خوږ ملګری دی د جهنم نه را آزاد کا نو الله د کافر په باره کې د مسلمان نیکۍ نه قبلي نو دا هغه ضمانت دی نو په ضمانت باندې هم دا کافر مسلمان سړی د جهنم نه نشي رازادولی دویم ولا یقبل منها شفاعة او د دې کس په باره کې شفاعت هم نه قبلیږي پیغمبر هم د کافر په باره کې چې کوم شفاعت نشي کولی که نه د نبي علیه السلام خپل تره ابو طالب د هغه باره کې به نبي علیه السلام سفارش کړی و خو د ده سفارش نه قبلیږي د پیغمبر سفارش نه قبلیږي نو د یو عام مسلمان سفارش په څنګه د کافر په حق کې قبول شي نو دا خبره هم باطله کړله چې دنیا کې خود یو غټ سړی لړ شي هغه سفارش وکړي نو دی آزاد کړي نو آخرت کې مسلمان کو ډېرې د لویې مرتبې خاوند چې خو د کافر په باره کې سفارش نشي کولی ولا یؤخذ منها عدل او نه به د ده نه فدیه او جرمانه اخیستې شي دنیا کې چې پرچه وشي عدالت ته پیش شي جرمانه ډګه کې دی راځي کور ته خو قیامت کې د ده نه جرمانه هم نشي اخیستلی په دغې هم نه خلاصېږي او دریم ولا هم ینصرون او نه به د ده څوک مدد کولی شي د ده مددګار به هم په دغه ټیم کې ني په ده باندې به زړه سیزونکي هم څوک ني دنیا کې چې کوم دی کام قبیله راپاسي جلسې جلسونه وکړي پارټۍ والا راپاسي جلسې جلسونه وکړي احتجاج وکړي نو په هغې باندې لږ زور عمومي راخلاصي نو هلته څوک دا هم نشي کولی نو د څلورو طریقو باندې دنیا کې خو انسان خلاصېدلی شي خو آخرت کې به د څلورو طریقو باندې انسان نشي خلاصېدلی بیا پسې الله پاک جلهوز د بني اسرائیلو باندې چې کوم انعامات دي هغه ذکر کړي نو دلته کې او دا رد چې کوم دی په یهودو باندې دی دا آیت یهودو به موږ د انبیا علیهم السلام اولاد یو او انبیا به راځي زموږ سفارش وکړي نو د هغې د سفارش ته وجه موږ لږ ټایم په جهنم کې تیر کړو واپس به جنت ته راشو نو الله پاک هغه ټولې خبرې باطلې کړې په یهودو باندې رد وکړو چې ستاسو سفارش به هېڅ څوک نشي کولی نه به ستاسو باره کې فدیه ادا کړي اوس دلته کې الله پاک چې په دغې بني اسرائیلو باندې انعامات ذکر کړي لومبی انعام واذ نجیناکم او کله چې مونږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم چې دوی به رسول تاسو ته سوء العذاب دردناک عذاب سخت عذاب یذبحون او ذبح کول به دوی ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودې نساءکم ښځې ستاسو ښځو نه مراد لوڼه ستاسو دي ځکه دلته مخې ته ابناءکم زامنو ته ویلی شي نساءکم لوڼه ستاسو
ابناءکم زامن استاسو ويستحيون ژوندې به پرې خو دي نساءکم لون استاسو فی ذالکم او پدې کې استاسو د پاره بلاء عظیم سخت ازمیحو من ربکم استاسو د رب طرفنا عظیم د عظیم در مخ کې ګلې استاسو د الله پاک د طرف نه پدې کې استاسو د پاره غټ ازمیح اصل کې فرعون د چې کوم دی یو خوب ولیدو د موسی علیه السلام د پیدائش نه مخ کې د خوب دا ولیدو چې د مصر نه چې کوم دی د مصر د بیت المقدس ته طرف نه یو ور چې کوم دی را روان دی او هغه راغی مصر ته او مصر کې په هر یو کور کې هغه ور ورننوزي او خلک هم سیزي او کورونه هم سیزي صرف د بني اسرائیل کورونو ته هغه ور نه ځي د بني اسرائیل چې څومره کورونه دي دغه ور نه بچ دي نجومیانو ته دا خوب وویل هغې ورله تعبیر دا وباسو چې په بني اسرائیلو کې نږدې د یو ماشوم پیدا کېدونکی دی چې د هغه د وجې به الله پاک ستا د بادشاهي او ستا سلطنت دا ختم کړي په بني اسرائیلو کې یو ماشوم پیدا کېدونکی دی د هغه د وجې به الله پاک ستا د بادشاهي ختمه کړي نو فرعون حکم وکړو ټولې زنانه چې کومې دایڼې وې هغې راوغوښتلې او د هغه وخت نه یې پره کړی تاسو په کورونو باندې ګرځئ د بني اسرائیلو خاص کر د بني اسرائیلو په کورونو باندې په دې کې چې څومره زنانه بیمارې دي د ماشوم نو هغه د هغې حملونه چې کوم دی ضایع کوي او چې کوم ماشوم کېږي نو د مخې سره چې کوم دی علالوی کو نارینه نو هغه علالوی الکي کو الکي نو علالوی او کو جینۍ نو ژوندی پرېږده ځکه دا زنانه به زموږ خدمت کوي او الک په دې وجې نه پرېښود چې په دې کې یو کس را روان دی او د هغه د وجې به د بادشاهي تړي وړي کېږي نو د دې وجې نه به د زامن به چې کوم دی قتلول او لونه به یې ورله ژوندی پرېښودلې زامن به یې قتلول او لونه به یې ورله ژوندی نو دا سلسله شروع وه نو بیا ورته خپلو وزیرانو وویل چې یاره جي داسې کار دی کو دا ته مسلسل د دې د سړي چې کوم دی قتلی نو دې مکمل نسل به ختم شي نو چې نسل یې ختم شي نو زموږ خدمتونه بیا څوک کړي ځکه دوی به ټول چې کوم ګران خدمتونه به ګران کارونه به هغه به د بني اسرائیلو نه اخیستل نو چې دا ټول ختم شي زموږ کارونه به څوک کوي داسې کوه چې یو کال به چې کوم دی ماشومان پرېږدي هلکان او په دویم کال باندې بیا هلکان قتلوه او جینکۍ په دواړو کالونو باندې پرېږده نو دوی به یو کال ماشومان پرېښودل هلکان او په دویم کال به چې کوم دی قتلول نو په کم کال باندې به چې ماشومان قتلول الله پاک جل جلاله لوی ذات په هغه ذات حضرت موسی په هغه کال باندې حضرت موسی علیه السلام پیدا او په کم کال باندې چې به ماشومان نه قتلول په هغه کال باندې الله پاک حضرت هارون علیه السلام پیدا نو په دغه باندې الله پاک جل جلاله حضرت موسی علیه السلام اوږده واقعیات اوس ټایم دوره نشته چې بیان یې کړم او بیا وروسته ان شاء الله په دغه کې راځي کښېري نو موسی علیه السلام الله پاک جل د فرعون په کور کې تربیت وکړو او د فرعون په کور کې چې کوم دی الله پاک جل هغه رالوی کو او د هغه په مال باندې 13 کاله پورې حضرت موسی علیه السلام 13 کاله پورې د فرعون په کور کې او د فرعون د کور نه به ورته رزق میلاوي الله پاک داسې لوی ذات او د څومره ماشومان قتل کړي دي نو تفسیر عزیزي وي 12,000 ماشومان د قتل کړي دي او علامه بونی رحمه الله په شمس المعارف کې لیکلي دي دا د ادب یو کتاب دی دغه د عملیاتو کتاب دی په عربی کې نو په شمس المعارف کې لیکلي دي چې 70,000 ماشومان د بني اسرائیلو دی فرعون چې کوم دی قتل کړي او د 10,000 کم 1,00,000 زنانه او حملونه چې کوم دی ساقط کړي دي هغه غورځولي دي دومره لوی ظلم چې کوم دی ظالم کړی دی نو الله پاک جل جلاله دلته کې بني اسرائیلو ته وایي چې دومره لوی څیز نه مې ته چې کوم دی نجات ترکو فرعون مې غرق کو او تاسو باندې به دومره ظلمونه کول د هغې ظلمونو نه مې تاسو ته نجات ترکو بیا هم تاسو په نبي علیه السلام باندې ایمان نه راوړئ بیا هم چې کوم دی زما خبره چې کوم دی نه دغه کوئ نو یو اصل کې د مصر دی بادشاه ته به فرعون وي او فرعون دا د عبرانی ژبې لفظ دی په عبرانی کې فرعون بادشاه ته ویلی شي یو د یوسف علیه السلام فرعون د یوسف علیه السلام د فرعون نوم ریان بن ولید او د موسی د فرعون نوم مصعب بن ولید نو دا ریان بن ولید کوم چې د یوسف علیه السلام د زمانې فرعون دا ډېر نیک سړی و د په خپله خوښه باندې بادشاهي پرېښوده او په خپله خوښه حضرت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه جوړ او دا فرعون چې دا ډېر ارامي د ډېر زیات ظلمونه کړل ډېر زیات هوښیار و د په خپله هوښیارۍ باندې دا بادشاهي واخیسته بیا د ظلمونه شروع کړل نو دلته کې الله پاک جل جلاله بني اسرائیلو باندې دا یو نعمت ذکر کړي چې وإذ نجیناکم او کله چې مونږ نجات ترکو تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون یعنی د فرعونیانو نه یسومونکم چې دوی به رسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودی نساءکم لوڼه ستاسو وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاء
ازمیخو من ربکم استاذ در رب طرفنا عظیم لوی ازمیخو پکې بیا اوس دلته کې د بلا اون ډېرې معنی راځي خو دا ذالکم اسم اشاره ذالکم مطلب دا چې دا ستاسو د پاره اوس د دې مراد نه دی معلوم چې د دې نه کم مراد دی اوس کو د دې نه مونږ مراد والو اذ نجیناکم یعنی اذ نجیناکم نه یذبحون دی مراد والو یذبحون چې هغوی به ذبح کول نو بیا به د دې معنی شي یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به زامن ستاسو نو فی ذالکم نو ستاسو د پاره په دې ذبح کې ستاسو د پاره په دې ذبح کې نو کو دا معنی شي کنه نو بیا به د بلاء معنی چې کوم دی مصیبت شي خو د ذالکم معنی دا چې دا ستاسو د پاره دا ستاسو د پاره نو کو دلته کې مونږ چې کوم یذبحون د دې ذالکم نه مراد یذبحون شي ذبح نو دا ذبح ستاسو د پاره بلاء بیا مصیبت ته ځکه زامن چې کوم دی د چالالیږي د مور په غېږ کې هغه به مصیبت ده کنه نو بیا به د بلاء معنی شي دا مصیبت شي او کو انجیناکم شي چې ذالکم دا ستاسو د پاره نو ستاسو د پاره اذ نجیناکم چې مونږ تاسو ته نجات درکو نو دا خبر ستاسو د پاره نو بیا به د بلاء معنی نعمت شي څه به شي د بلاء دا ستاسو د پاره یو نعمت او کو د دې یسومونکم سوء العذاب یسومونکم سوء العذاب چې رسول به دوی تاسو ته سخت عذاب نو کو دا معنی شي د ذالکم نه دا مراد شي دا ستاسو د پاره نو بیا به دې معنی چې کوم دی ازمایش دا بلاء په نسبتونو سره بدلی کو یو طرف ته نسبت کیږي یو معنی راځي کو بل طرف ته نسبت کیږي بل معنی راځي بلاء من ربکم او ازمیخ یا مصیبت یا نعمت من ربکم سره در رب طرفنا عظیم واذ فرقنا دویم نعمت ذکر کی په بنی اسرائیل باندې واذ فرقنا او هر کله چې مونږ اوشلو بكم تاسو د پاره البحر سمندر فانجیناکم مونږ نجات درکو تاسو ته واغرقنا او مونږ غرقو علی فرعون سره د خپل لخر وانتم تنظرون او تاسو ته قتل کله چې دي د ظلمونه ډیر کړل او 10 کاله پس حضرت موسی علیه السلام چې کله دي ظلمونه ډیر زیات شروع کړل نو موسی علیه السلام د الله پاک حکم وکړو ویته او حضرت هارون علیه السلام او بنی اسرائیل دا ټول چې کوم دی روان شي او شام طرف ته ځي فلسطین طرف ته دې ځنه هجرت وکړي نو موسی علیه السلام خپل ټول بنی اسرائیل هم را جمع کړل او هارون علیه السلام دنه بیا الله پاک پیغمبر ور دا ورو دیم را جمع کو او خپل ټول ملګری را جمع کړل او دې ته وی چې د شپې په ټیم کې به وځو چې دا فرعون او د لښکر خبر نشي دې ټول چې کوم دی روان شو دې د شپې په ټیم کې ووتل کله چې فرعون ته او حامان ته پته ولګېدله نو هغې چې کوم دی ورپسې لښکر ورپسې کو دې چې کله بحر قلزم ته د غاړې ته ورسېدل نو د شاته د فرعون لښکر هم راورسېدو نو بني اسرائیل دا ډېر نازک مزاجه غوندې کوم دی موسی علیه السلام دوی د الله پیغمبر شاته نه چې کوم دی فرعونیان رالل توري ورسره دي مخې ته چې کوم دی دریاب راغی موږ به سکو موسی علیه السلام ورته وفرمیل الله پاک زما سره دی او الله پاک ماته لاره چې کوم دی ښیي الله حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړی دی دریاب له امسا راپرېږده اجه امسا راپرېښود 12 لارې پکې جوړې شوې چې 12 لارې پکې جوړې شوې نو غرونه چې کوم دی د غرونو په شان د اوبه ودرېدې او بیا الله پاک په هغې کې هوا وچلوله هغه لارې د اوبو نه وچې کړئ دا بني اسرائیل 12 قبیلې وو 12 واړه چې کوم دی په 12 واړه لارو باندې روان شو نو دوی بیا موسی علیه السلام ته د الله پیغمبر موږ ته خو یو بل نه ښکاري هسې نه چې زموږ ملګري غرق شي موږ ته پته نه لګي نو الله ورته په دې اوبو کې کړکۍ جوړې کړې کړکۍ چې کړکۍ جوړې کړې دي روانو دي چې کوم دی ووتل مخې ته او دې کې د فرعون په دې لښکر کې ټول اسونه وو دې کې اسپه نه وه جبریل علیه السلام انساني شکل کې په اسپه باندې سور شو او د دې لښکر نه مخکې شو د دې فرعونیانو نه نو د فرعون په خپله باندې نه تلو دته پته وه او د دې خپل لښکر ته ووی ګوروي دا دریاب زما د یارې نه چې کوم دی وشلېدو نو دې نه تلو خو مخې ته د جبریل علیه السلام په کومه اسپه چې سور هغه اسپه وه نو دې اس چې د اسپې هغه بوی واورېد نو د په دې اسپې پسې منډه کړه نو د خپل اس راجګو دی نه تلو د فرعون پوه په دې خبره باندې نو چې هغه فرعون مخکې شو منډه کړه د بیا خپل اس ډېر راکابو کو خو نه راکابو کېدو د فرعون هم چې کوم دی سمندر د بحر قلزم ته ورودانګلو او د فرعون چې څومره ملګري و ټولو چې کوم دی بحر قلزم ته ورودانګل دی بني اسرائیل او موسی علیه السلام دی ورته قتل او د دې د مخې د حضرت موسی علیه السلام چې کوم لښکرو بني اسرائیل د هغې اخري سر د سمندر نه چې کوم دی هغه طرف ته ور ووړېدو او د دې اخري سړی چې کوم دی سمندر ته را داخل شو د فرعونیانو الله دریاب ته حکم وکړو ځای دریاب پې ورغی ټول چې کوم دی نیست نابود فرعون چې کوم دی هغه الله پاک وچې ته راوویستو د خلکو دپاره د عبرت نشانی او نمونه وګرځوله او نور الله پاک ټول په سمندر کې غرق کړل نو دې کې الله پاک
دي ته وایي چې ګوره ستاسو د مخې تاسو ته کتل تاسو له زړونه سوځولي ستاسو په زړه هم یخ شو ستاسو د مخې چې کوم دی ستاسو دشمن غرق شو نو دا نعمت دویم نعمت الله پاک ذکر کی وإذ فرقنا او هر کله چې مونږ اوشلو بكم ستاسو د بهر البحر سمندر فانجیناکم پس مونږ نجات ترکو تاسو ته واغرقنا مونږ غرقو آل فرعون سره د خپل لښکره وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي الذي زما نعمتنا انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې وانی فضلتکم او بشکا هم ما فضیلت درکړې دي تاسو ته علی العالمین په عالمونو باندې واتقوا یریږئ یوم د هغې ورځې د عذاب نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ څیزو ولا يقبلون بشي قبلول منها د نفس شفاعت شفاعت ولا يؤخذون بشي غسل منها د نفسنا عدل جرمانه فدیه ولا هم ينصرون او نه به دوی مدد کوي شي واذ نجیناکم او وإذ نجیناکم او هر کله چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون یعنی د فرعون د لښکر نه یسومونکم چې دوی به رسول تاسو ته دوی به درکول تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون دوی به ذبح کول ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او دوی به ژوندی پرېښودې نساءکم لوڼه ستاسو وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاء ازمیختو مصیبتو نعمتو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی وإذ فرقنا هر کله چې موږ اوشلو بكم ستاسو دپاره البحر سمندر فانجیناکم پس موږ نجات درکو تاسو ته واغرقنا موږ غرقو آل فرعون سره د خپل لښکره وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین زمون ندش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای موږ سوې سمو ورد الہ العالمین موږ ته په عمل کول توفیق او طاقت راکړي الله څومره غلطي او کوتاهي زمون شي موږ ته معاف کړي الہ العالمین موږ صحیح د قرآن د تفسیر او د ترجمه کولو توفیق او طاقت راکړي الله موږ ټول ملګرو د قرآن فوها د قرآن فهم راکړي الله په قرآن مجید باندې موږ صحیح پوهه کړي الله موږ کمزوري ضعیفان نه پوهیږو الہ العالمین موږ د خپل پوهې نه پوهه راکړي الہ العالمین څومره ملګري راځي دي ټولو ته قرآن مجید فهم او سمجھ ورکړي الہ العالمین په دې قرآن مجید موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زموږ د ملګرو کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي الله څومره پریشانه حال پریشانه ختم کړي خدای څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الہ العالمین څومره خلکو اولاد نشته نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الہ العالمین چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته ورکړي الله د چا اولاد نافرمانه دی الله فرمان بردار وګرځي الله څومره خلک کون ذهن دی الله پاک ذهین وګرځي الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الله موږ ټول د دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو دیندارۍ زندگی راکړي الله موږ ټول دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې فردګۍ د شرم او د بې حیا د رسوۍ او د بې دینۍ د زندګۍ نه بچ وساتي الله مال جان وخت د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو نه بچ وساتي الله زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي الله زموږ څومره مردگان وفات شوي ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړي الله چاته مغفرت کړل درجات بلند کړي الله د دې ترجمه تفسیر الہ العالمین د دې ثوابونه په دې ټول کلي کې خواره کړي الله د دې ثوابونه زموږ والدین محترمانو ته څومره مردگان چې زموږ نور وفات شوي دي د مرګرو وفات شوي ټولو ته دې ثوابونه ورسوي الله خاتمه زموږ د ټول بالخير او بالایمان کې په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول